بسم الله الرحمن الرحیم دا مقدمه ابن صلاح دا صفحہ نمبر 48 عبارت تے وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته والعلم اليقيني نظري واقع به خلافا لقول من نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن والظن قد يخطئ. وهذا القسم دا قسم متفق علیہ احادیث جميعه مقطوع بصحته دا ټول قطعی طور معنی صحیح دی، یقینی طور پر صحیح دی. والعلم الیقینی النظری واقع به او د دې په ذریعے سره علم یقینی نظری حاصل کیږي. خلافا لقول من نفى ذلك برخلاف د هغه خلقو قول لرا چې هغه د دې نفي کوي. بعض خلق د دې نفي انتفاع کوي او د دې خبرې نه دلالت استدلال کوي. هغه دا دی چې وی دا په خپل اصل مطابق معنی صرف د ځوان فائدہ ور کوي. اغوی بانه لا يفيد في اصله دا په اصل لحاظ سره فائدہ نه ورکي الا الظن مگر شي یعنی صرف د ځوان فائدہ ورکي لک. وانما تلقته الامه بالقبول او دغه په نظمانه چې امت د دې قبولیت کړ یعنی مطلب په لاسونو سره د دې وجنه چې امت په دې معنی ځوان تور سره عمل کړ دې نزون تور سره عمل واجب شوی دی او دا مفید دی ځوان دی نزون قبل کلا غلطیوم کوي. وانما تلقته الامه د دې تلقی کړ دا اغستل کړ دی امت په قبول سره چې امت قبول کړ دی بخاری مسلم لانه يجب عليهم العمل نو دغه وجنه واجب شوی دی په دې امت علم عمل بالظن او الظن قد يخطئ او ځوان کې کله کله خطا هم کیږي یعنی مطلب دا انده چې ځوان به خامخا یقین ترسي. وكنت اميل الى هذا واحسبه قويا و زما میلان هم دغه طرف ته او ما به دا خبره قوي ګڼل لک واحسبه قويا ما به دا قوي ګڼل بیا څه ثم بان لي ان المذهب الذي اخترناه اولا هو الصحيح. بیا ما ته زما مخامخ دا خبر ظاهر شلا چې هغه مذهب چې هغه موږ مخکې اختیار کړو هغه هی صحیح دی لک. ولی لان الظن من هو معصوم من الخطا لا يخطئ ځکه چې معصوم من الخطا ځوان غلطي نه کوي لکه او امت خپل په اجماع باندې د غلطین معصوم دی. هغه دا دی چې هغه په خپل ویل ان الظن من هو معصوم عن الخطا ځکه ځوان دی هغه چا چې معصوم من الخطا وی لا یخطئ خطا کیږي نه. او الامه فی اجماعها معصومه من الخطا او مجموعه چې د امت یعنی د خطا نه معصوم دی ځکه نبی علیہ السلام ان الامه لا تجتمع امتی علی الضلاله زما امت په گمراهی باندې نشي جمع کېدلې. او اجماع چې کوم مبني په اجتهاد باندې هغه حجت قطعی دی لکه او اجماع چې کوم مثلا سوي لکه یعنی هغه مبني په اجتهاد باندې هغه حجت قطعی وی لکه. ولهذا كان الاجماع المبني على الاجتهاد حجة مقطوع بها دا داسې حجت ته چې د علماء اکثریت پاغه معنی قطعیت کړ دے یعنی یقینی اظهار کړ دے. واکثر اجماعات العلماء كذلك او د علماء اکثر اجتماعات هم دارنګ دي. او هذه نقطه نفیسه نافعه او دا یو شاندار او مفید نقطه ده. او د دې نقطه ومن فوائدها او د دې نقطه فوائدو کې یو دا خبروم دا چې القول بان ما انفر به البخاري او مسلم مندرج في قبيل ما يقطع بصحته لتلقي الامه كل واحد من كتابهما بالقبول على وجه الذي فصلناه من حالهما فيما سبق. او د دې نقطه په فوائدو کې داوم یو نظر دی چې بخاري او مسلم الګ الګ حدیثونه دا په هغه قبيله کې داخل دي چې دغه د صحت قطعیت ته لکه ځکه دا دواړه کتابونه یعنی هر یو له امت ته طرف نه چې تلقی بالقبول حاصل شوی دا. یعنی بخاری سلیمه دغه کړه تلقی کړه او د مسلم کړه لکه او دغه منګه تفصیل مخکې بیان کړی دی او دارنګ د دوه حالات همغه بیان کړ دی کنده سوا د اوسو حدیثونه چې اخلي معنی اهل نقد حفاظ او پاغي من کلام کړي مثلا دار قطنی وغیره
او د دې فن نور علما مشهور چې کوم دی هغه په څو حدیثو باندې بخاری مسلم دغه کړ دی نور چې دی کته سوچو کې نو بخاری او مسلم باندې امت تلقی بالقبول کړه اور اغستی دی اور امت چې کله تلقی بالقبول کړه اجماع شلا اور اجماع حجت قطعی دی لکه ځکه نبی علیہ السلام لا تجتمع امتی علی الضلالة فإن اجتمعوا علی الضلالة فأنا بریء منهم زما امت په گمراهۍ باندې نشي جمع کېدلی اجتماع نشي کولی اجماع نشي کولی اکه جمع شلو نو زه ترې بریم وهم بریئون مني نو حافظ ابن صلاح رحمت الله علیه په دې عبارت کې متفقون علیه احادیث حکم بیان کړی دی چې دا متفقون علیه حدیث دی متفقون علیه هغه حدیث دی چې بخاری مسلم دواړو په یو سند سره او په یو متن سره متن هم یو وي سند هم لکه دواړو د ابو هریره نه ذکر کړي یا د ابن عمر نه او کله به رواه بخاری مسلم لکه صحیح مشکات وي دې څه مطلب شو یعنی مطلب دا دی چې حدیث خو هغه دی متن خو لکه امام بخاری د ابن عمر نه ذکر کړی دی او مسلم دی ابو هریره نه نو ځکه هغه رواه البخاری و مسلم دا مصطلح دی دغه فرمایي چې شیخین متفقه احادیث مفید لعلم یقین دي شیخین چې کوم احادیثونه راوړي متفقه هغه فایده د علم یقیني ورکوي اگر چې دا علم نظری وي حالانکه بعض اهل علم وایي چې دا صرف مفید لظن دي تر هغه پورې څو پر متواتر حد ته نه وي رسېدلي ځکه هغوی چې دا اقسام د خبرې احاد د قبیلې نه دي اور احاد ځوان فایده ورکوي لہذا د ځوان فایده به حاصلېږي حافظ ابن صلاح وایي زه ما دغه مذهب ته قوي مخکې ویلو لیکن بیا په ما مندان خبره منکشف لا چونکې د دواړو کتابونو تلقی بالقبول شان حاصل دی او پوره امت د احادیثو د صحت تسلیم کړی دی یو طرف ته اجماع ده اور اجماع حجت قطعی دی لہذا امت من حیث المجموع خطا نه محفوظ قرار شوی دی نو دغه وجه نه په کوم احادیثو په اخراج باندې دواړه امام متفق دي نو هغه د پوره امت په نسبت صحیح دی او مفید دی قطع او د یقین لپاره دی یعنی فائدہ ورکوي د قطعیت د یقین او دارنګې د دغه قطعیت وغیرہ لکه څنګه مسایلو کې اجتهادي ظنی کله کله مرکب د اجماع مفید نه چې هغه کله قطع ورکوي کله یقین فایده ورکوي مسایل اجتهادي وي کله چې دا خبره واضح شله چې متفقون علیه احادیث مفید د قطع او د یقین دي نو په دې کې هر یو حدیث تلقی بالقبول هغه ته حاصل شله چې امت قبول کړی دی نو دا خبره اوس کېدی شي چې الګ الګ شیخینو کې هر یو کتاب یعنی دا دواړو شان حاصل شي که هغه بخاري ده او که مسلم ده دغه وجې نه تنها بخاري او تنها مسلم احادیث مفید د قطع او د یقین شللک او دا خبر واضح ده چې علم یقیني چې دی هغه بدهي ته ویلی شي چې هغه بغیر د نظر او د استدلال نه صغرا قبله جوړول نه بغیر حاصلیږي نو دغه ته علم یقیني نظري ویلی شي چې په هغه کې د استدلال ضرورت شي نو لہذا هغه په شان د خبرې متواتر شلو نو خبرې متواتر چې کوم حکم دی نو هغه د تلقی بالقبول شو نو د صحیحین متفقون علیه روایتونه لہذا هغه په دغه زمره کې داخل شو اور حافظ ابن صلاح رحمه الله دې نظریې په تایید کې د امام الحرمین دا قول پیش کړی دی هغه وایي اگر کې یو سړی قسم وخوري چې صحیحین کې تمام حدیثونه صحیح دي ثابت دي او د اجماع امت په دې باندې دا نو دا سړی به په قسم کې خانس نشي او که یو سړی وایي چې اگر چې حدیث ضعیف باندې قسم وخوري نو ثبوت عدم ثبوت کې شک وجه نه خانسیږي نو معلومه راشله چې خانس نه کېدل وجه دا ده چې د صحیحینو په صحت باندې اجماع ده صحت باندې اجماع ده او تلقی بالعمرت نو ګویا کې د دې نظریې چې د تحقیقي جایزه چې واغه څه شي که نه په دې کې دوه خبرې دي د ابن صلاح رحمه الله د نظریې بنیاد په دوه خبرو باندې دی ښه یو خو دا دی چې صحیحین ته تلقی بالقبول حاصل ده چې هغه د اجماع مترادف ده دویم دا د شیخینو جلالت شان او په دې فن کې د هغو مجتهدانه امتیاز یعنی علل احادیثو شناخت غوله او د دې حضراتو پاک انفرادیت دی او د هغې لپاره قرائن موجود دي او د هغې تخریجات هم شوي دي لکه نو لہذا چې کم خبر مخفوف بالقرائن وي نو هغه مفید د قطع او د یقین وي لکه صحیح ده که نه نو لہذا په هغې به یقین کوئ